درنو اوریدونکو صورتحال ستاسو پر مخ دی د شهیدانو ورځ ده محبت کاکا یو کاغذ ووایه دا صرف د اګست شهیدانو د یوې میاشتې او د عوامي نیشنل پارټي او که موږ د ګرد کال شهیدان سره ګډ کړو او یا د پښتون بلوچ قومي تاریخو شهیدان سره ګډ کړو دا په ضرور لیکن ټیک شو دا زور غواړي پښتانه وایي ځکه هغه سوځي چې اور پر بلیږي چې چا د شهیدانو جنازې پورته کړي هغو ته د اندازه کېږي چې څومره زور غواړي لیکن مایوسي به هم نه کوو دا هم د خدای فضل دی د دې تاریخو همت دی مړانه د تاریخ دی چې هر څو ظلم جبر سوی دی دې تاریخو خپله لار ساتلې ده ژوندي یې ساتلې ده تاریخونه ژوندي دي پر مخ تللي دي قربانۍ یې کړي دي تر هغه یې زیاتې نورې قربانۍ کړي دي نن چې موږ په کوم حالات کې وجود لرو په دې جنوبي پښتونخوا او بلوچستان کې دا څومره ژوند چې جوړ دی د نامنیاد حکومت په شکل کې دا هم د دې تاریخو د اکابرینو او د شهیدانو د قربانۍ نتیجه ده چې تر دا ځایه راورساوه د پاکستان د جوړښت سره سم موږ ته دغه حق هم نه راکاوه حتی د ووټ حق موږ نه درلود د رایې حق موږ نه درلود د هغه زموږ اکابرین وو د زموږ شهیدانو د هغه جدوجهد یې کاوه د پښتون بلوچ ژوند یې تر دې ځایه راورساوه لیکن نن صورتحال بدل دی احمد جان خبره کښېښودله چې په ملک کې کم حالت دی کم صورتحال دی ډېر واضح دی دوه صفه دي یو صف د جمهوریت پسندانو دی د قامي تحریکو دی د وطن دوستانو دی بل خوا د امریت نواز قوتونه دي او د هغو لاسپوڅي هغه مسلط دي ملک یې ټول نیولی دی غیر اعلان شده مارشالله ده په ملک کې آئیني ترمیمو باندې د آئین ولیه ختم کړه د آئین حکمراني یې ختم کړه د عدلیې کردار یې ختم کړي د میډیا کردار یې ختم کړي اوس بله حمله ده اصغر زمرک خان دې ته اشاره وکړه اتلسم ترمیم ته ناست دي چې د قومو د ډېرو لوی قربانۍ بالخصوص د پونم د قربانۍ په نتیجه کې اتلسم ترمیم راغلی و سپور ډېر څه ترلاسه کړ هغه هم نه در پرېږدي یعنې موږ دا ټیم مکمل غلام د قانوني په حیثیت کې ساتي پښتانه وایي متل کوي وایي مدعي و مدعي ښه سره پېژني بل ځای وایي مړونه په رښتیا خلاصېږي په دې جنګ کې اوس واضح پوزیشن دا دی چې موږ دښمن په ګوته کوو کې نه په ګوته کوو په دې سیاسي جنګ کې اول ګام دا دی زموږ رایه دا ده که موږ دښمن په ګوته کوو نو موږ نیم جنګ ګټو موږ یې اوس هم د پاکستان په نامه راګیر کړي یو اصل کې د استعماري پنجاب حکمراني ده لاهور اسلام آباد دی د لاهور باچي ده اسلام آباد د چلولو دفتر دی پښتون بلوچ سندۍ سرایکۍ درې سرای نیولي سندۍ د پیپلز پارټي په شکل کې د یو څه مفاداتو لپاره ورسره شریک شوی دی دا ټیم نو ځان ته یو څه امن هم پیدا کړی دی قراري هم پیدا کړې ده د ده په شرایطو باندې ورسره تګ کوي دا د زموږ په صوبه کې د پیپلز پارټي په نامه حکومت مسلط کړی دی دا اوس په کشمیر کې مسله جوړه شوله د بلاول سخت بیانونه راتله رانا ثناءالله د مسلم لیګ ویلې چې پروا نه لري دی ګاهیږي پیپلز پارټي په زړه تنخوا کار کوي یعنی استعماري پنجاب دومره مسلط دی دومره زورور دی چې ډېر زورور اتحادیې د دې وفاقي ګورنمنټ په سمبال دی هغه ته یې مخامخ پیغور ورکړي بیریږي نه نو موږ پښتانه ته اول دا سوال دی بیا بلوچ ته دا سوال دی که موږ دا دښمن نه په ګوته کوو واضح کوو یې نه او خپله صفبندي نه کوو لہذا بیا به د شهیدانو ورځې جوړوو بیا به د ماتم ورځې جوړوو
بیا به دا حالت نه بدلیږي. دا اوس د زیارت درنا وسوله، تاسو یې اثر ولیدئ، تاسو یې زور ولیدئ، بیا د ولس همدردي مو ولیدله، د ولس یکجهتي مو ولیدله، د هغې نتیجې مو ولیدلې. لیکن حکومت پر کم ځای دی خبرې مني. پرون د اصغر خان را سره و، موږ تللي وو زیارت له د شهیدانو د پولیس 40 جلسه وه. په زیارت کې دا صورتحال و چې زیارت شاوخوا د کشرۍ بازار شاوخوا ګرد ګیره و، خلک یې پر سټیج ګایدل، ارنایي ګیره ده، شارګه ګیره ده. د پولیس د شهیدانو په نتیجه کې چې کومه معاهده سوې وه، په هغې چې موږ کومې علاقې لیکلي وې، شابان، زرغون، زیارت، ارنایي، شارګه، کوټه، تکتو، چې د دې علاقو څخه دا دهشتګرد باسي، هغه ټولې علاقې د دهشتګردانو ډکې. د زیارت خلک د ستمبر په پای کې کډې کوي، ځي شارګې ته، یخ سیال د ګرمۍ له وجې ارنایي له ځي. زیارت خلک ویل 60 کال به موږ دا کډې نسو کولی. دغه علاقې ټولې دهشتګردانې نیولي دي، لارې دی نیولي، او شاوخوا ګرده اپسي ده. بیا دله ایمونیشن هم ورسېږي، دله ډوډۍ خوراک هم ورسېږي، د اغوا برا تاوان هم کوي، ټارګېټ کلینګ هم کوي. د 14 اګست په شپه باندې پر کچ موړ د سنځاوي 6 ځوانان ونیول، 2 شهیدان، یو احسان الله، یو انور قریشي، 2 زخمیان کړو، 2 د ځان سره یو. په اخبار کې دا راغلي چې نامعلوم افراد. پرون موږ ته د سنځاوي خلکو وویل چې دا اپسي وکړه، اپسي وویشته. لہذا زموږ حالت ډېر سنګین دی، ډېر بدترین دی. نن ورځ سبا نشته، نن ورځ سبا نشته. زموږ د یکجهتۍ او د یووالي چې کوم شروعات سوي وو، هغه اوس څنګه مخته بیایي. لکه احمد جان چې وویل، دا موږ مخته بیولی سو، په خلاصه خوله سره ګایدلی سو، بحث کولی سو پر ټولو مسایلو، په واضح موقف باندې تللی سو پر مخ، نو موږ نجات اخیستلی سو. او که موږ د پاکستان و پارلماني سیاست ته کښېنو، بیا د 2 سیټانو اسره کوو، یو بل مخته کوو، یو بل شاته کوو، د کریډیټ جنګ کوو. بخښنه غواړم، پارټۍ مشران دي د ما خوا نه بدوي، بیا به په میټینګانو کې هم بحث وکړو. کومه پارټۍ داسې تنظیم لري په دې صوبه کې چې دا د ګرده صوبایي اسمبلۍ ګټي؟ کومه پارټۍ داسې تنظیم لري چې دا د صوبې ګردي قومي اسمبلۍ ګټي؟ نیسي ګټلی. نو راسې پر هغه م وګایږي چې وروره د دې پارټیانو د قومي او د صوبایي اسمبلۍ نمایندګي څنګه یقیني کړو؟ که دا شی نشته پکښې، نو بیا ولې زموږ یووالی نه مضبوطه کېږي؟ بیا ولې موږ نه یو کېږو؟ زموږ په مابین کې جګړه پر څه ده؟ زموږ اتحاد په مضبوط اتحاد، په مزاحمتي سیاسي جمهوري مزاحمت ولې نشي بدلېدلی؟ دا بس تر برشو تر ژوبه پورې دا پارټیانې چې اتحاد وکړي، دا ګردې پارټیانې دومرې اثر لري چې دا پښتون بلوچ وطن نیولی شي، دا تاریخ چلولی شي، دا شټرډون کولی شي، دا هفتو کولی شي، د 4 ورځو پیجام کولی شي، په میاشت کې 2 واره پیجام کولی شي. دغه نامنهاده حکومت چې پر موږ مسلط دی، دا په جلسه، جلوس، په پیجام، په شټرډون باندې موږ غورځولی شو. لیکن پښتانه زه بیا دا متل کوم، دی نه چې موږ رښتیا ګویتي ګرد یاست. پر موږ وخت تېر سولو، خوارۍ تېرې سولې، شهیدان بې حسابه سولو. بله خبره د سینیر خلک ناستې، زما لپاره مجلس ناروا دی، مجبوري ده، حالات مجبور کړو، وارې راغلې، خامخا به ګایږو. وخت دغسې دی. صاحب جان اعلان ناست دی، ډاکټر اکبر صاحب ناست دی، هغه به بیا راته خشمېږي چې ته د ځانه دې څه جوړ کړي. بابا مجبوري ده. موږ پرون زیارت واورېد، ارنایي مو واورېدل، سنځاوي خلک مو واورېدل. خالي د پښتو غیرت و. ماښام د خلکو سره موږ کښېنستو، صرف مړونو و پښتانه و، مخامخ یې ژړل نه، مخامخ یې ژړل نه، نور هر څه یې در برباد. پر سټیج یې دا وویل چې موږ زیارت د تاریخ انصاف ملګري وویل راځئ چې مسلح جنګ وکړو. د تاریخ انصاف د ضلع صدر تجویز وکړي، که نه خلاصېږو راځئ مسلح مبارزه شروع.
صورتحال تر دې ځایه راورسېدی موږ بیا هم ناست یو د پاکستان جمهوریت ته د پاکستان امنیت پارلمان ته لا موږ انتظار کوو چې موږ به صوبایي اسمبلۍ وګټو بدلون به راولو موږ به قومي اسمبلۍ وګټو بدلون به راولو زه د پارلماني سیاست مخالف نه یم ته نمایندګي غواړې عزیزه راسه اوس کښېنه په کوم شي ستا نمایندګي پوره کېږي چې د پوهې په کوم قومي اسمبلۍ ستا سیټ نمایندګي پکېږي په کوم صوبایي اسمبلۍ ستا سیټ پکېږي په څو صوبایي اسمبلیانو ستا یو د سینیټ سیټ پکېږي چې در پوهې کړو خو دا تاریخ مه سره شلوئ که مو دا وشلاوئ زه بیا درته وایم سبا ورځ نن نشته په دا کوټه کې دا ولاکه جلسه ځینې وکړي سړي یوه خبره درته کوم بیا نورې نه یې اوږدوم سړي ویلې موږ دغه له ورغلو د ملیشې کیمپ ته د یوې علاقې شکایت مو ورته وکړي کرنل او میجر دواړه ناست چې بابا پر ته دومرې فاصله خلک ناست دي لارې نیولې دي خلک شکوي کورونه تنګوي یو کلی دی پیړی د زیارت څخه چې د ډومېرې پر لار ووځي پیړی کلی دی څه خلک یې رابار سوي دي څه پاته دي د جومیت ملګری دی حاجي قیوم لالا او د هغه څو رونه دي یا زامن دي هغه یې بېولي دي له ځانه سره هغه یې وړي دي چې موږ ټول دغه حال دی ور کرنل میجر راته ویلې ول دا زما ایریا نه ده د داسې په فاصله علاقه ښکاره ده موږ یې په غره ورسره ناست ورښایي چې هغه کلی ول ده ول دا زموږ ایریا نه ده لہذا د پښتانه متل دی ول مدعي و مدعي ښه سره پېژني سل خبرې سره یو هغه دا وطن دا رقم نیول غواړي ستا بارول غواړي لکه سوات لکه باجوړ لکه ممن لکه ورکزی لکه وزیرستان یو بل دا کول غواړي هغه ستا د وطن د وسایلو سودا کړې ده پر افغانستان ګران افغانستان بل جنگ مسلط کول غواړي ډالري جنگ پر مخ بیایي په جنوبي پښتونخوا او په بلوچ کې په سیاسي قوتو کې دومره صلاحیت شته چې په خپل احتجاجي سیاست دغه حالت پر شا بیولی شي دا درولی هم شي پر شا ګزارولی هم شي موږ تاریخونه تر دې کمزوري وو ایوب خان ډېر زورور و نن نسته نم یې نسته تاریخونه ګر ژوندي ضیاءالحق نسته نم یې نسته تاریخونه ګر ژوندي مشرف نسته چې د نارې ولې د باران مهي په ماښام په اسلام آباد کې تقریر طاقت ولیدی نن د مشرف قبر چاته نه دی معلوم هغه تاریخونه ژوندي دي کراچي ژوندی دي هغه پاټیان ژوندي دي لہذا زه دا یوه خبره کوم پر لارې د یوه ملګري سره صلاح کړې د بل چا سره نه ده کړې وروره د ښه وبد ذمهواره دا پاټیان دي خوا به د وی کېش کوئ موږ ته یې ذمهواره موږ ته یې ځان ته ګوته نه سو د ځان خامیانې باسو کې نه باسو په خلاص نه ګایېږو که نه ګایېږو وچ پر میدان درېږو که نه درېږو بله لار ختم ده کور مو ودان خدای مو راوړه